أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. سورة بني إسرائيل 26 نمبر آیات. په دې 26 نمبر آیات کې د مور او پلار نه علاوه د نور مخلوقاتو چې باغې کې خپلوان دي، مسکینان دي، مسافر خلک دي، د هغوی د حق ادا کولو حکم دی. د هغوی حق هم تاسو ادا کړئ. الله تعالی وایي وآتي او تاسو ورکړئ ذا القربى خاوندانو د خپلولۍ ته چې کوم کسان په خپلولۍ کې راځي رشتہ داران دي، حقه حق د هغو، والمسکین او غریبانانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته. ولا تبذر تبذیرا او تاسو اسراف مه کوئ، بتبذیرا په اسراف کولو سره بې ځایه خرچ مه کوئ. دا مطلب شو. په دې ځای کې د خپلوانو د حق د پاللو باست او د مسکینانو او د مسافرو دې ځای کې د دې مسالې وضاحت پکار دی چې د خپلوانو حق څه حق دی چې هغه سره ادا کړي. نو دومره خو معلومه ده چې د خپلوانو سره ټیم په ټیم باندې رابطه کول، له هغوی سره ښه رویه ساتل، د هغوی په غم ښادۍ کې شریک کېدل، دی خو ادنا درجه ده. د دې نه بره حق ادا کولو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله رایې دا ده چې کوم نږدې خپلوان دي، هغه خپلوان چې د هغې نه پرده په شریعت کې نه وي. که په داسې نږدې خپلوانو کې څوک داسې پیدا شي چې هغه زنانه ماشومان یا معذور خلک او هغه یا د داسې حادثو شکار شوي چې د هغوی د خپله خرچې د پیدا کولو قابل نه وي، خپله ضروري اخراجات پیدا کولی نه شي، نو دغه نږدې خپلوانو باندې چا چې د شرعي پرده کول به لازمي نه دی. هغه نږدې خپلوان په هغوی لازم ده چې د دې کس خرچه په خپل سر باندې واخلي وویچوي، که واسې کېږي هله. نو که دا کس یو وي نو یوازې به په سر د خرچه په سر باندې واخلي، او که دا کسان ډېر دي، دا نږدې خپلوانان ډېر دي، نو بیا به دا خرچه تقسیم کړي په خپل ځان باندې، او دا به دوی باندې فرض د ورکوي. تر هغه وخته پورې چې کله دا کسان د خپل ګټې وټې قابل شوي دي او پاتې شو د باقي د غریبانانو احوال، چې څومره غریبانان باقي دي، کوم ځای چې مسکین بله په ذکر شوي دي. دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسې په علاقه کې، په غونډې علاقه کې یو کس دومره غریب چې خپل خرچ پیدا کولی نه شي، او دغه کس ناروده شي او د خلکو د پته یو اسې به ځان غلی کړی چې پر دې داسې پاتې شي، چا ته چې د دې خبرې معلومات وي او د دې سره مرسته ونه کړي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د غونډې علاقې خلک چې څومره ته معلومات شته او وسې کېږي او لاس یې ورسره ونه کړو، نو دغه یو غریب په وجه باندې به د غونډ خلک الله تعالی جهنم ته ور واچي. چا چې وس کېږي او معلومات شته وس او لاس ورسره کوي نه. دغه حال د مسافرو دی چې کوم خلک مسافر دي، هغوی په الحال د داسې حالاتو کې د ګټې واټې په پوزیشن کې نه دي او ضرورت یې سیوا دي. په عام انسانانو باندې د هغې سره مرسته کول لازمي دي. ولا تبذر تبذیرا، تاسو بې ځایه خرچ مه کوئ، تاسو خرچي مه کوئ. تبذیر او اسراف دا دوه الفاظ قرآن استعمال کړي. ولا تسرفوا دا مخکې تېر شوی دی، او ولا تبذر د زیږون کې تېر شوی. دې باره کې د ځینې علماو رایې دا ده چې اسراف او تبذیر دا یو شی دی، او د دې مطلب دا دی چې د ضرورت نه علاوه چې ضرورت نه نو هلته خرچ مه کوئ. نو خوا که ناجایز زګي نه دي او خوا که بې ضرورته خرچه ده، دغه ټولو کې تاسو خرچ مه کوئ. او دا تبذیر او اسراف دا الفاظ جدا دي، معنی یو ده. لیکن اکثر علماو رایې دا هم ده چې اسراف او تبذیر کې فرق شته. اسراف دې ته ویل کېږي چې هغه ځګر کې خرچ کول جایز وي، لیکن ته د خپل حد نه سیوا خرچه وکړي، دومره نه یې پکار، ته زیاته وکړي. دغه شان ده کې یو ځای کې خرچه کول صرف جایز دي، ضروري نه دي، بیا هم پکې ته خرچه کړي، نو دا اسراف شي. او تبذیر ته ویل کېږي چې په هغه ځګر کې پیسې لګول صریبو ته جایز نه دي، ناجایز ځګر کې پیسې ولګولې، لکه نشهیي څیزونو باندې خرچه کول، نسوار سګرټو باندې پیسې لګول. دغه شان ده کې ځینې لوپران چې کوم دي په لوبو کې پیسې لګوي،
ځینې خلک چې کوم دوی نه بډم چورې په دوران کې بزان باندې پوی نشي پیسې گزارش اندي نو دا تفسیر دی ځکه ځګنو کې خرچه کول بنیادی حرام دی ناجایز دی. د امام مالک رحمه الله را ادا ده چې تبذیر دی د ویل کېږي چې هغه پیسې چې اگر که د جایز ذرایو نه ګټلې شوی ده خو به ناجایز ځګنو کې د خرج کړم نه تبذیر شي. البته جایز ځګنو کې ګوند مال ولګول شي نو هم په تبذیر کې ناراضي. الغلا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين یقینا پزر خرچی کوونکی د شیطانانو رونه وي. د څنګه شیطانانو رونه شي ګوره شیطان الله تعالی عقل ورکړیو او د عقل تقاضا دا و چې د الله تعالی د دین د پاره د الله تعالی توحید د پاره استعمال کړی وي د الله تعالی په تابعداري کې لګولې وي. لیکن شیطان د عقل راوغه سو د الله تعالی د دین په مقابل کې استعمالوي د قیامت په خپل عقل د دین او د شریعت مقابل کې استعمالوي. نو کوم څه چې ته ملاوي شي د کوم څه لپاره هغه کې نه استعمالوي به زی استعمالوي. نو شیطان به دې وجه باندې سخت بیلارې گمراه او لعنت دي. دا شان دغه پیسې الله تعالی انسان لدې لپاره ورکړل چې خپل ضرورت پوره کا او د کمزور خلکو سره په مرسته وکړي. دې راخره په هغه ځګنو کې لګي چې کوم بيدینۍ ځګنه دي ناجایز ځګنه دي او به ځای ځای کوي. نو باره طریقه باندې هم د دوانو مشابهت پیدا شي. دویم دا چې د ګناه په خبرو باندې شیطان خوشحالي او د ګناه په ځګنه کې پیسې لګول تبذیر دی. نو دسی وایي چې د شاید کم کسان چې پیسې لګي په ګناه په ځګنه کې پیسې خرج کوي چې هغه کې جایز نه ده نو شیطان ګناه ته دعوت ورکوي او دې په کې خرچه کوي. دسی وایي چې د شیطان او د کس نامیشن یو دعوت چره بل په کې پیسې لګي. نو بره طریقه باندې شیطانانو سره ورولي به ثابت شول. شیطانانو څخه چې ورولي ثابت شول نو بیا نو الله تعالی وی وکانه شیطان لربه کفورا او دې شیطان د خپل رب د پاره ناشکر. شیطان ناشکر د تو سره ورولي کې ته هم ناشکر ثابت شي او د الله تعالی ناشکری په دې کې قسمونه دي ځنې ناشکری ګناه ځنې ناشکری کفر. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. دې ذکر کې بل مسله ذکر کېږي. بل مسله دا ده چې دغه غریبانان خپلوان مسافر خلک را رسانه مرسته وغوښتله او محتاجو لیکن په دې ټیم کې ته خپل باندې وسل لري چې دا کوم سره لاس کې مرسته وسره وکړي. البته خواري کې جوزګین نه پیسې را پیدا کې ځان لم خرج کې ودي غریبانانو باندې خرج کې خوشتر سره نه باندې صورتونه کې بداسه وکړي چې فقل لهم قولا ميسورا دوی ته نرمه خبره وکړي اسانه خبره به وکړي. دسی ورته نه وي چې یاره زما ځان درک نه لګي تمام وسیله لګېدلې بل چا په سلاړ شه دسی الفاظ مو وایا ورته وای ټیک د خواري مهنت کوم کلاس ته پیسې را لې طالبته درک نو دا نرمه ویناش او دا چې یاره بل کار دې پرې خېده یا یوازې ما وسیله لګېدلې ما سره کم ځای کېدی دا سخت خبره ده. نو دې ځکه د شریعت حکم دا ده چې خلکو ته چې کله مجبور کسان راشي تاسو سره نمي نو دې نرمه جواب ورکړه بهترین انداز باندې چې صحیح ده ستا خبره ټیک ده په الحال سره نشته خواري کوم چې کله پیسې ما پیدا شولې طالب دې درک. نو دا شرعي طریقه شو دا یو اسلامي ادب شو. زین روایت لیکلي دي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبکسان را او د مرستې مطالبه وکړه پیسې د پیسو مطالبه د نور وسایل مطالبه. نبی علیہ السلام په دې باندې پوهېده چې دا خلک گمراه خلک دي بې ځای لګي. هغه خلکو ته نبی علیہ السلام نه ورکولې او دا به ویل چې بس تاسو بې ځای لګوي بیا بزم ګناګاری کې متاسم ګناګاری کې ور به نه کړلې. نو هغه بارے کې دا حکم راغی چې دې ته نرمه خبره کوه داسې ډایرک ورته ما وایي چې نه درکو ورته وایي ټیک تکلیف موقع نه پیسې پیدا شولې او رالي تاسو لپاره درکما ډایرک ته داسې ما وایي نه درکو نرمه. زنده روایت کې دي چې نبی عليه السلام ته کپڑا رااله د بیت المال ته کپڑا رااله نبی عليه السلام ته کپڑا ټول غریبانو باندې تقسیم کړل بیا نور خلک راغلي کپڑا غوښتل او ونه نو نبی عليه السلام ته حکم نازل شي بس کم کسان چې په لحاظ راغلي دي کپڑا غواړي ناغه ته نرمه خبره وکړي چې نور کپڑا رااله تاسو به درک. نو الله تعالی وی و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت او غته مخ اړه دغه محتاج خلقونه د وجد امید د ابتغاء رحمت من ربک د وجد امید هغه رحمت نه سره رب طرف نه دی ترجو حاجت تملري فقل لهم ندورته ويا قولا ميسورا وینا نرمه. یعنی مطلب دا چې کته مخ اړه په الحال مرسته نشي کولای
او آینده کې د تمه شته چې الله تعالی به زما سره مرسته وکړي پیسې به لاسته راځي نو بس ټیک ده همدغه خلکو ته نرمه خبره وکړه چې کله راغلي دله به درکړي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك او تم ګرځوا لاسونه خپل مغلولة تړلې شوی إلى عنقك خپل سر ولا تبسطها كل البسط او می پراخو پورا پراخو لسره فتقعد بچیت بیا کینی معلوما ملامت کړی شوی محصورا بیوس دا بل حکم دی چې کله تاسو د الله تعالی په لار کې خرچه کوئ په ځان باندې خرچه کوئ غریبانو باندې کوئ نو دومره خرچه هم نه کوئ چې غونډې پیسې نه لاړ شي بیا موس نه کیږي چې بالکل په ځان باندې خرچ کړي او ځان له محتاج پاتې شي او دغه شان ته کې چې کله د نسو د پیسو مطالبه وکړي د خرچې متعلق د الله تعالی په لار کې د غریبانو متعلق د خپلوانو متعلق نو د سیمه کوي چې بیخي نه ورکوي او ځان کړه کړی د لکه سره چې لاسونه مالای ته وتړي او بنشوي جیب ته نه رسیږي دغه شان کې تاسو ځان کړه کړی پیسې نه ورکوي نو د سیمه کوي نو چې کله دا دوه خبرې منش وي بخل هم کوي او ټول پیسې مو ورکوي نو کومه خبره ثابت شوله سب پیسې ورکوي ځان سره پاتې کوي دا مطلب شي زنه روایتو کې دا چې نبی عليه السلام چا کپڑے وغوښتلې او دا نبی عليه السلام چې کوم کپڑے ور سره به ور لور کړلې به د نبی عليه السلام سره یو جوړا ونه چې به وینځله بیا به کور راوته نشو نو دا حکم نازل چې دومره لاس په راخه و چې په خپل باندې پساو شي بیا بلکې خرچه په داسې انداز باندې کوي چې بيخي بخلم نه بيخي غونډې پیسې ورکولم نه صبر کوي او ځان سره هم پاتې کوي ضرورت مطابق پاتې کوي دا درمیان روي د خان ناس دی ان ربک بشکر ابستا یبسط الرزق لمن یشاء پر خیر رزق چا لرم چې وغواړي نو بس هغه سر پیسې سی واشي مالدار شي ويقدر او راکمای چا لرم چې وغواړي انه کان یقینا د الله تعالی دی بعبادی بخپل بندگانو باندې خبيرا بصيرا خبردار اولیدون کې د پټو حالاتونو هم خبر دی ظاهري حالات هم الله تعالی یې